الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. دا آیت نمبر 66 دی کی سبیانیگی بشارت دنیاوی. بشارت دنیاوی مقصد دا دے اے یہودیانو و عیسائیانو کتاسو بدین وانی عمل وکو نو با دنیا کی بام خیر. دا آیات مقصد سرے بشارت دنیاوی. دا مخ کی آیات چی ذکر شو نو دا بشارت اخروی. تاسو ایمان راوړو خپل کردارم ټیک کو او دا خپل کرتوتم پرې خودا آخرت دم خستی لکفرنا عنهم سیئاتهم. الله تعالی بدن گناهونه لري کی عذاب باندې درکړي او ولادخلناهم جنات النعیم او داخل بم کی هغه جنتونو د نعمتونو او بشارت دنیاوی داله که ایمان امراوړو او تقوا م اختیار کړو نو الله تعالی به زمانه په دنیا کې فراخي د رزق راوړي. آخرت به هم خیسته شي او دنیا به هم ستاسو خیسته شي. دا د آیات مقصد دی. د هر آیات چې نه ځان له مقصدی ګوره. د هر آیات مقصد د دین دا مسله معلومیږي چې الله تعالی مخکې بشارت اخروی ذکر کړو چې سړی ایمان راوړي نو اولنۍ پیدې وره د آخرت ته پکار دار چې سړی منځ او دس کوي او قرآن وایي د آخرت په پیدې باندې نظر دا نو ایمان د دنیا کې سمیلاوي. اولنې مقصد او اولنې بشارت دا ده چې د دین اصل ګټه په آخرت کې ده. د دنیا بس ګټه او د مانځه او د اسو د دین او د پیغمبر علی السلام د تابعداري اولنې پیدا به تاسو په آخرت کې ملاوي. جنت به ته ملاوي. صحابه چې راتلو ایمان راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته راتلو نو مخکې خلکو نه بیعت اخیسته او په مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام په مدینه د دې سينو راغله. اوله ماحول برابر کړو. نبی علیہ السلام د مدینه څخه صحابه په مکه مکرمه کې وته ویل په ما باندې ایمان راوړی مال وزیرا کوي زما با تعاون کوي زما به حفاظت کوي. نو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه را پاسید او نبی علیہ السلام د دې په بدل کې موږ د سمې لایي. نبی علیہ السلام ویلو جنت به ته ملایي. جنت دا ایمان په بدل کې آخرت به ملایي خلکو ته. کې دې شی په دنیا کې سړی ایمان راوړي او هغه حالات خنۍ لیکن آخرت به خیسته. دا اوله خبره شو. وای د ایمان سودا چې دا د نسیا او سودا ده. د نسیا او سودا ده نغد سودا نه. او دویم په دنیا کې هم پیدا شته چې سړی ایمان او عمل صالح خپل کې نو الله تعالی وی لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دبرنه به بارانونه شوه او د لاندې د وزمکه برابر وي فصلونه به خراب پیدا کوله او الله تعالی په وسع رزق کې پراخي پیدا کړو.
وګوره ولو انهم او کچرد دیو اقاموا التورات قائم کړی وی تورات لره والانجیل او انجیل لره وما واغسل انزل الیهم چې نازل کړی شوی دی دیو ته من ربهم د جانب د رب د دیو اقاموا سمانه څنګه اقاموا سمانه قائم ول دي ته وي به یو شی باندې پورا عمل وکړي پورا عمل دا دی چې هغه خپل به عمل وکړي او جاری کړي په وطن کې د هغې احکام جاری کړي دې ته اقامت وایي نو اقام التورات معنا دا ده چې په تورات باندې پورا عمل کړی وی والانجیل او په انجیل باندې وما او په هغه څه باندې عمل کړی وی پورا انزل الیهم چې نازل کړی شوی دی دیو ته من ربهم د جانب د رب د دیو نه چې قرآن دی تورات انجیل او قرآن دا یې قایم کړی وی نو لاکلوا من فوقهم خامخا دیو به خوراکونه کړی من فوقهم د بر خپلنا د پاسه نه چې هغه باران دی ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دیو نه چې هغه نبات دی او ځمکه د هغې شینکۍ او فصل دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه دلته دا یهودیان چې وو دا خو سخت دنیا پرست خلک ماده پرست په دنیا باندې خرڅ خلک یهودیان د دنیا د پاره هر څه کوي خپل مورم خرڅي خپل پلارم خرڅي انتهایی ماده پرست خلک و چرته یو یهودي خفه ناسو په انګلند کې چا ورته وویل چې ولې خفه وایي په هغه بله میاشت کې مې پلار مړ شو نو میراث یې راته پاتې شو او په دې بله میاشت کې مې ښځه مړه شوه نو د هغې میراث راته پاتې شو اوس به دا میاشت تېره شوه څوک پکې مړه نه شو ځکه خفه یم دا میاشت تېره شوه څوک پکې مړه نه شو چې ما ته میراث پاتې شي دنیا پرست خلک دی نو الله تعالی ورته وایي چې خدایم پویه کړه دا دین چې تاسو قبول کړی وی نو ولې تاسو به غریبانان شوئ تاسو به د ولږې نه مړه وی که دین دې قبول کړی وی او راغلی وی د نبي علیه السلام تابعداري دې کړی وی الله تعالی به د دې نه ښه رزق درکړی دا لالچیان خلک الله تعالی ورته ځکه دا خبره کوي چې په دین کې تاسو د ولږې نه مړ کېږئ د دې څخه دا مقصد و که مونږ لاړ شو او اوس د نبی علیہ السلام دا خبره ومنو په مدینه کې خو زموږ چودراهټ دی دکانداري ختمیږي خلک مونږ له دمونو له راځي مونږ له هر څه راکړلې که اوس مونږ د دې پیغمبر علیه السلام خبره ومنوله نو بیا خو دا لواګانې او دا شیزونه ختم شو او بیا تا چې دی نو چېرته د حکومت پروګرام له څوک راولي دا یو نیم مولي صاحب چې د حکومت په پروګرام رد وکړي نو بیا ولې دعوت ورکوي هلته ټول عمر قصې کې او دې رد ځکه نه کوي چې بیا د حکومت پروګرام له څوک نه راولي یو غریب پکې څه ویلو چې په هغې باندې ټي وي پروګرام بند کړو وایي دا پکې سیرت وایم زه دې ته حیران یم چې دا اوس دا مسله راغله که نه په موټر وی باندې تاسو چېرته د وزیر اعظم دته دومره پته نشته چې د اسلام سزاګانې شته دومره خو دیم چې دی نو سړون نه دی سپېږمې غړی لیکن ته چېرته یو ورځ دا ټکې وویلو چې هلکه د اسلام هم څه سزا شته هلکه خدای دې غرګه ته په اسلام شرمېږې په اسلام دې وټ اخیستی دی اړو داسې وایي نه چې اسلام هم څه شی دی ته په دنیا کې او په هغې کې به هم چېرته سزا وي دا نشي ویلی دا شرمېږي ښه ورته پته ده چې اسلام هم شته د پیغمبر راغلی دی زه امتي یم په هغې کې سزاګانې دي خو یاره یو ټکی نشي ویلی لکه دومره سړی په دین شرمېږي ځکه چې ستا خوا د لیبرل خلک ناست دی ته هغه نشي خفه کولی
د اسلام سزاګانې شته خو ته نو نشي اخیستی او تا خلک دوکه کړی یو ورځ داسې ووایه که نه چې دا کیس راغلی دی لکه علماو اسلام پکې څه وایي نه نه د اسلام نوم څوک نشي اخیستی هلته به د اسلام نوم نه هلی ولي هلته به خلک خفه کېږي نو د اسلام یو سزا ته نافظ کړي چې اوس یې پته ولګي یو سزا دي خلق نافذ کی چې لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله تعالی به د رزقونو د دروازې را کولاو کی اسی زمان ورسته دا وړه حدیث و سما شومان دي حدیث هغه کې بل ورځ یو حدیث وای الاقتصاد فی النفقه نصف المعيشه خلق وای لکه د کارل مارکس دې جملې ویلې دي چې ډېر غټ غټ مطلبونه دي د نبی علیہ السلام چې کوم جملې ویلې دي نو لوی لوی کتابونه به لیکلې شوی نبی علیہ السلام وی الاقتصاد فی النفقه په نفقه کې میانه روي کول نسب المعيشه دا نیم ژوند دی سړی دا نفقه نه معیشت په دې کې میانه روي کوي سړی نه اسراف کوي او نه بخل کوي دا نیم ژوند دی ته به دا یو حدیث راواله نور قرآن باندې اسیم ته عمل نه کوي په حدیث باندې هم نه کوي په فقه باندې هم نه کوي په دې یو حدیث دی په پاکستان کې خلک عمل وکړي چې راځي لکه دا کوم مراعات چې دی دا اسراف چې دی دا بندو چې د حکمرانانو د کرپ جرنیلانو خدای د دین د دشمنانو بیروکریسی چې دا کومه اسراف کوي دا کومه څه پیسې روان دي راځئ په دې کې به چې دی نو اسراف نه کوو دا بدبخته ټکسونه هلې و کوم طرف باندې ځي او بخل به هم نه کوو په دې یو حدیث باندې دا وطن ټیک کېدی شي چې په اقتصاد کې میانه روي کول نسب المعیشة دا نیم ژوند نو الله تعالی وایي چې په دین عمل کړی وی لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم اسی ستاسو مخې ته به زه یو مثال ووایم چې د قرآن دا قاري نه د دې ور ډېر عزت کول غواړي شاته چې قرآن یاد دی پکار دی چې سړی د هغې قدر کوي اسی تاسو هغه ته وګورئ که نه د قاریانو څه تنخواهي زمون په دې مدرسه کې چې کومه قاریان دي نو یا بیا 8000 تنخواهي یا بیا داسې خواوشا ده لیکن ته ورشه چې د هغه نه تپوس وکړه چې هغه څنګه ژوند تېروي زما او ستا نه ښه خوشحال یم خوراک یې مو وکړو د دین خدمت یې مو وکړو بچي یې هم دي او په عزت کې هم دي یو ځای ته چې ورشي مثال په طور باندې واده ته ورشي خلک یې عزت کوي لکه قاري صاحب راغلی دی راوړه وله خلک ورته ولاړ دي چپ چاپېره ورته ولاړ دي دا ولې دا د دین برکت دی په دې شیرپلم کې یو ړوند قاري صاحب دی هغه د قرآن او حدیث خدمت کوي نو ته چې ورشې نو هغه ړوند سړی دی او هغه به په دې باندې خفه وي چې یاره ما د دین خدمت ونه کړو مونږ په روغو سترګو چېرته د دین خدمت ونه کړو لیکن هغه په ړندو سترګو کله یو کلي ته روان یو کله بل کلي ته روان وي او چې ورشي یاره د دین خدمت هم ونه کړو یاره مونږ به کله د دین دا خدمت کړو هلکه تنخوا دې څومره ده تنخوا به کېږي مړه او ښه پکې خوشحاله دا ولې چې په دین اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دبرنا او د لاندې نه د اسمانونو نه او د ځمکو نه هغه ورسره امداد کوي او الله تعالی به ښه عزت کې ساتي دا د دین برکت دی هسې تاسو کله ناکله واورئ لکه په پلاني ځای کې ایماندار افسر راغلی دی دا یو ایماندار افسر چې راشي د هغې څومره برکات دي دا خلک هم ورخلاص یې لکه داسې فیصلې کوي او دومره ښه سړی دی ورشي چې کار دې وکړي لکه رشوت هم نه اخلي دا دنیا ورماتوي نور خو سل افسران یې خو ټول کرپټ دي
او یو پکې خدای راوستي د هغې څومره ډېر برکات دي نو دا د دین برکات دي موږ دې نه برکت موږ هسې پېژنو هم نه ګورئ که په خدای یقین کې چې برکت هم لاسه شی دی هسې موږ ځان په خپله په خپلو خپې په تبرګو باندې وو موږ چې حساب کتاب کوو لکه بس داسې د ریاضۍ دا حساب کتاب هم شروع کړی دومره مې تنخوا ده په دې کې به دا چلو کړم چېرته یو ورځ موږ دا نه دي ویل چې یا الله پاکه برکت پکې راواچې زما به دې تنخوا کي او په الله باندې دې یقین یې که نه ستا به دې تنخوا کې څومره کارونه کېږي ورنګ وکړه دا بعضې خلک برکت هم پېژني چې برکت لاسه شی دی په برکت باندې چې به د دنیا کې کومه کارونه کېږي نو به دې روپو موپو نه کېږي نو دا الله تعالی چې څوک په دین باندې عمل وکړي نو د هغې برکات سابق صاحب به ویله مونږ یې پرون خواله تلو او خبرې نه شوې پخوانۍ خبره ده او سابق صاحب درګۍ کې دی هغه بیمار دی ډېر سخت بیمار دی مونږ یې خواله لاړو ویم نه پېژاندو حالانکې په کلاس کې به چې زه ومنم په 50 کسانو کې به صرف زه پېژاندم شاټۍ قاضي صاحب زوی دی او اوس خو مشر سړی دی 80 کاله عمر دی د داسې دور و چې په 50 کسانو کې به په کلاس کې مونږ پېژاندو حدیث او بخاري به ویله لیکن پرون یې زه خواته کېناستم دی نه پېژاندم په انسان باندې داسې ټایم راشي او بس خبرې هم کولې خو په خبرو موږ نه پوهېدو چې څه ویله پالج مرض انتهایي کمزور نو هغه به دا خبره کوله مخکې چې کله ښه و موږ به خبرو پوهېدو کلاس به اخېستو د بخاري درس به کوو 4 ګنټې درس به کوو او 15 کاله هغه درس کړی خو بس په دې باندې بیا سړی خوشحاله شي چې یاره په نیکانو خلکو باندې ډېر زیات تکلیفونه راغلي یو سړی 15 کاله درس وکړي او بیا یې په اخره کې دا حالت وي بس الله تعالی به درجې اوچتوي په دغې باندې سړی مطمئن شي چې اشد البلایا علی الانبیاء ډېر زیات تکلیفونه په انبیاو راځي او بیا چې انبیاو د څوک نږدې دي بیا چې هغې د څوک نږدې دي په هغې باندې زر زیات تکلیفونه راځي نو هغه به قصه کوله به دې مردان کې یو سړی و شوده به یې خرڅوله د هغه شوده ډېر مزدار زه وایم چې په دې زمانه کې سړی په دې شودو کې اوبه اچوي نو دا هم دومره سخت دغه به ځکه نه چې دا اوبه خو ښه شی دی او بل ورځ ماته یو سړي ویلې په دې دیر کې په دیر کې ویل یو سړی دی او دا کومه اوبه چې تاسو اخلئ په دې بوتلو کې په دې کې د چیني اوبه اچوي نو ویل دا څنګه دی ما دا خو ډېر زبردسته کار کوي خدای خبر چې دا نور خلک پکې سا اچوي او هغه پکې د چیني نه مزدارې اوبه اچوي او بیا بې لیبل ولګوي او خرڅوي ما دا خو ټیک کار کوي اوس دا نور خلک پکې د کم شي اوبه اچوي د دې خو پته نه لګي نو زه وایم چې په شودو کې اوبه اچول ښه نه دي او که څوک پکې په دې زمانه کې اوبه هم اچوي دا هم څه ګزاره کوي ځکه چې بل څه کیمیکل ورته ورچوي نو د هغې نه خو دا اوبه ښه دي پاکې اوبه نو د هغه به چې دی صفا شوده خرڅوله د دې کور نه به راووتو که نه دوکان له به روان و په دې لاره کې به تیسته ختمه شو ولې سړی ایماندار وایه دوکان یې بیا ایسته پرېښودو زما نه به لاره باندې ختمېږي د دوکان کرایي ولې ورکوم نو د دین برکات دی خو هغه برکات اجتماعي برکات یې مونږ فلحال نه شو لیدی د دین چې کومه اجتماعي برکات دي ځکه چې انفرادي طور باندې هغه څه برکات دي لیکن د دین اصل برکات به هله راښکاره کېږي چې کله به دا قوم اجتماعي طور باندې عمل وکړي او نظام یې قایم کړي اقامو معنی دا ده چې نظام یې قایم کړي نو بیا به انسانیت ته دې دا برکات وایي منهم بعضې د دیونه امت مقتصده یو امت دی چې په درمیانه دي او حق پرست دي غلو زیاتې هم نه کوي او کمې هم نه کوي یعنې مسلمانان دي لکه امام قرطبي وایي نجاشي دی او دارنګې عبدالله ابن سلام دی وکثیر نو ډېر منهم د دیونه ساعه ډېر بد دی ما یعملون هغه عمل چې دوی کوي په دې آیات کې اصل کې دیو د بشارت دنیوي دی چې دین قایم کوي نو دنیا به منخش ولو انهم کچرت دی واقاموا التوراة قائم کړی وی تورات لرا پورا عمل به کړی وی والانجیل او په انجیل باندې عمل کړی وی وما په هغه څه باندې انزل الیهم چې نازل کړی شوی دی الیهم دیو ته من ربهم د جانبه د رب د دیونه
لأکلوا من فوقهم خامخا دیو خوراک کړی من فوقهم د پاسه د دیونه چې باران دی ومن تحت ارجلهم او د لاندې د دیونه چې د لاندې د خپو د دیونه چې ځمکه ده دویمه معنی دام ده چې دیو به د برو نه خوراک کړی مشران به هم ټیک وي دین به کې وي مشران به کرپټ نه وي د خدای دشمنان به نه وي لکه دا دي شي او ومن تحت ارجلهم لاندې خلک به هم بیا ټیک وي مزدورانو به هم بیا کرپشن نه کوي منهم بعض دیونا امة یو ډله ده مقتصدة په حق باندې ولاړه ده وکثیر منهم او ډېر د دیونا ساء ما